السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. ملګرو پښتون دا نوم ډېر زیات خوږ دی، پښتون. خو ملګرو دا نوم څه وخت کې ډېر زیات خطرناک هم و. کله چې به انګریزانو هم واورېدو که نه چې پښتون را روان دی، نو دلته به یې لاس او خپې په رپېدو باندې شروع شو. موږ د سعودي عرب د دغه پښتنو مسافرو نه اورېدلي که نه چې وایي الحمدلله په سعودي عرب کې د پښتون سره څوک ډغره نه وایي. نو ملګرو د پښتون زور او پښتون لفظ دا ډېر زیات دروند دی او دا ډېر زیات خوږ دی. خو ملګرو پښتون او دا پښتو لفظ د ځینو خلکو په شرمونو باندې وشرمو. یوه ویډیو مې وکتله، دا ویډیو وګورئ بیا در سره خبرې کومه. قسم په خدای که نه چې تا ما نه خوبونه ارام کړي دي، د شپې را په خوبونو کې راځي، د ورځې د یادومه، نو ستا نه بغیر زما زندګي تېرول ګران دي، او په دې دنیا کې ستا نه بغیر زما څوک هم نشته دی. نو زه درته خواست کومه چې یاره زما سره میلاو شه. واجد کوکو ستا په سر باندې زه د کور نه وشړلم او ما ستا دپاره کور هم پرېښو، او دا دی په شړو او په خوړو کې ناست یم، او د هغې باوجوده مې یاره ته زما سره یاري نه کې. ښه ملګرو ویډیو تاسو وکته. ملګرو لفظونه ډېر اهم وي، په دې کې د انسان د اصلیت پته لګي چې یاره د انسان خلک وایي که نه وایي یاره ډېره سپکه خبره دې وکړه، وایي ساسیل غوندې راته نه ښکاري. د ځینې کس له وجې د هغه مشران شرمېږي، د دې ځینې کس د وجې د هغه د مشرانو نوم والله خلک په ډېر په عجیبه الفاظو باندې اخلي. دا تاسو وګورئ که نه دته د ده دا لفظونه د استعمالولو دي، دا به د کومې علاقې سره تعلق لري، خو د بره سوات دیر دغه سیډونو ته به زما په خیال له دغه علاقو دی. ظالمه د دغې خلکو نوم ته وشرمو. دغه خو دومره میلمه دوست او دومره مضبوط خلک دی چې خلک یې یادوي نو فخر پې کوي، وایي دا د سوات دی، دا د دیر دی، دا د دغه سیډونو دی. نو تا چې کوم الفاظ استعمال کړي دي نو ته مور او پلار د دې دپاره رالوي کړی وي چې زما دا بچی به غټ شي، نو دا به دا کارنامې کوي، دا به داسې لفظونه استعمالوي. ستا پلار به ډېر د عزت او د حیا وخت تېر کړی وي، هغه ته ځکه د کوره راایستی. ته وایې ما کور پرېښود، تا کور پرې نه ښودو، ته د کوره مور او پلار راویستې ځکه ستا لفظونه، ستا خبرې، ستا کردار ټیک نه دی، ته یې ځکه د کور نه راویستې. تی ځکه د کور نه راویستې. ستا مور او پلار به ډېر پښتانه وي، ستا مور او پلار به په کلي په علاقه باندې یو لوړ مقام لري، هغه نوم تا راواغستو د خاورو لاندې د پښتون نوم دې وشرمو. ملګرو پښتانه داسې نه دي، ښه دا چې کوم دی دا پښتون نه دی ملګرو، پښتانه داسې نه دي. زه تاسو ته سوال کوم څومره چې نوجوانان دي د پښتنو او د پښتون نوم مه شرموئ، د پښتنو او د پښتون نوم مه شرموئ. دا ډېر دروند لفظ دی، دا ډېر خوږ لفظ دی، خو ستاسو غوندې خلکو د لاسه دا نوم خاورو نه لاندې شو. دا لفظونه د استعمالولو ته چې کوم استعمالوي، واجد کوکو ښکته واجد کوکو بره، ته ما د واجد کوکو سره میلاو کړې، ته ما د هغه سره بس ما درته وویل چې یاره ته د دې سره ټول عمر تېر، نو څه به ورسره کې، څه به کې د واجد کوکو سره به ته څه کې؟ ته خو ما ته ووایه د واجد کوکو سره به ته څنګه ژوند تېرې؟ ته خو د ورورولۍ ژوند هم د هغه سره نشي تېرولی، ځکه ته دا اظهار کوې چې زه ستا سره مینه کوم، زه ستا سره محبت کوم. محبت او مینه خلک د چا سره کوي؟ د مور او د پلار سره کوي، او بیا د جینۍ سره کوي. ملګرو د جینۍ سره ځکه الله پاک هغه رالیږلې محبت دپاره ده، هغه الله پاک رالیږلې دې دپاره ده چې دا به جوړیږي. نو ته به د واجد کوکو سره کیسه
ملګرو ګوره پښتون نوم دې خلکو وشرمو پښتانه وشرمول زه وایم ته یې د کور را بار کړی ځم چې د دې کلي نه دې بار کړې د پښتونخوا نه هم دې ورک کړي ته وایې زه یې د کور نه را بهر کړی ما کور پرېښودی دی او د چا لپاره واجد کوکو تا ته هم ویمه چې څومره هم ما ګوري یا داسې نوجوانان وي چې هغوی په دې ټیک ټاک او په دې فیسبوک او په دې یوټیوب په دې څیزونو باندې داسې کارنامې کوي چې هغه د کولو نه وي نو زه تاسو ته سوال کوم دا مه کوئ څومره هم چې زمونږ خواجه سرا وروڼه دي یا زمونږ وروڼه دي خو داسې کارونه مه کوئ داسې کارونه مه کوئ چې تاسو په ویډیو کې یا په ژبه په شونډه باندې راکاږلې یا داسې کارنامه کړې چې هغه د کتلو نه وي او هغې ته بیا زمونږ نوجوانان نشي ټینګېدی او بیا داسې قسم کارنامې کوي د پښتون نوم شرمئ د پښتو نوم شرمئ د پښتون نوم شرمئ نو ملګرو که چېرې زما دا پیغام دی ورور ته ځي زمونږ ورور دی پښتون دی مونږ خفه کېږو چې څوک پښتانه په غلط الفاظو استعمالوي څوک پښتنو ته غلط الفاظ استعمالوي مونږ په دې خفه کېږو چې پښتون نیچ کار کوي ښکته کار کوي او بېکاره کار وي نو مونږ پرې خفه کېږو ملګرو ځکه پښتون نوم هغه نوم دی ملګرو تاسو ته خو ما وویل چې انګریزانو او دغه غیردینو او دغه خلکو به واورېدو نو لاس او خپې به یې رپېدل وایي پښتون راغی نو اوس به زما پښتون خلک په دې الفاظو باندې یادوي چې یو پښتون دی او هغه د یو هلک سره مینه کوي او داسې مینه کوي چې هغه ورته کور پرېښی دی هر څه یې ورته پرېښي دي اوس به زما پښتون په دې الفاظو باندې یادېږي نو زه درته سوال کوم منت درته کوم ورور چې دا کارونه مه کوه دا د پښتون د جامې سره نه ښایي دا کارونه مه کوه ستا به یو خاندان وي ستا به مور وي ستا به پلار وي ستا به وروڼه وي ستا به یو نوم وي په کلي کې د مور او د پلار او د وروڼو به دې نوم وي هغه نوم مه شرموه ملګرو اجازت راله راکئ په کمنټس کې دې ورور ته ښکلې غوندې خبره ولیکئ چې متاثره شي دی او څوک یې ورته واورئ چې راشه دا کمنټس یې راته لیکلی دی د دې نه لږه عبرت واخله ما نوید ارماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ویډیو خامخا شیر کړئ او دې ورور ته یې ورسوئ کیدای شي زموږ دا خبرې پرې اثر وکړي او کوکو ته م ویمه چې مه راځه په داسې انداز مه راځه چې زما نوجوانان خراب کړي اجازت راله راکړئ چې چېرته مې الله خوا د آباد او خوشحاله ساتم ما نوید ارماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت د لوی الله په امان